پیغمبر صلی الله علیه وسلم څلور لوریانې واده کړي دي. څلورمه به یاد کړم نور نظر لخت جگر فاطمه زهرا. واده څنګه وشو؟ وراجي صاحب هغه ابوبکر صدیق ناستي، عمر دی، عثمان دی، علي راغی. اوس د رشتې د غوښتو پوښتنه تا خو ټول چوکاټونه کراس کړل، تا خو د حیا جنازه وکړه. څنګه رشته غوښته؟ ای د ادب الفاظ دي. حضور زما بچپن ستاسو په خدمت کې تیر شوی، زما پلار ابو طالب هم وفات شوی، زه د باقي ژوند ستاسو په خدمت کې تیرول غواړم. دا د فاطمه د رشتې د پاره د الفاظ ویلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم درې خبرې فرمایلي. علي اهلا وسهلا مرحبا. څو خبرې وکړي؟ اوس شاجي صاحب حج ناراضي خلکو ته غټ غټ لیکلي اهلا وسهلا مرحبا، واده کې لیکلي، دستربندۍ کې لیکلي اهلا وسهلا مرحبا. په دغه موقع جایز دي، خو محل د دې الفاظو وګوره. دا درې الفاظ زما نبی صلی الله علیه وسلم هغه وخت فرمایلي کله چې فاطمه چاله په نکاح کې ورکوله حضرت علي ته. وګوره سیوي علي اهلا، تا ته به د ترجمې نه پته ولګي. علي اهلا، ته د دې اهل چې فاطمه د په نکاح کې درکم اهلا. او دویمه خبره څه وکړه؟ وسهلا، فاطمه درکولو کې به په تا بوج نږدم، تا خو د ورول تباهي وکړه. ورول پېژنې که نه؟ نه نه پېژنې، پېژنې که نه؟ پېژنې تاسو؟ تا خو تباهي وکړه. د پیغمبر لور واده کېږي زوم ته وایي وسهلا، په تا به بوج نه وي. او نن چې د پښتون په پاکستان کې د پاکستاني د لور نکاحي نو زوم ته څه وایي؟ کېنه نکاح رجسټرار راشي، سټام نویس راشي، ولیکه لستو لسونه ولیکه، حصه مسایو مکان ولیکه، اراضي ولیکه، غوا ولیکه، میخه ولیکه، ولیکه غنیا او نیکه دې مورپسې ولیکه. ستا لور واده کېږي ته لیکل کې کوي خلک لیکل که نه کوي؟ پاکستان والا کوي که نه کوي؟ قاري صاحب ولیکه. او درېمه خبره دا وکړه مرحبا. څه وفرمایل؟ مبارک دې شه. نه زوم ته پهله مبارکباد چا ورکه؟ سخر ورکه. چا ورکه؟ واده وشو. د واده نه پس خو د ښځې خاوند جنګ راځي کله کله که نه؟ تاسو به انشاءالله چرې هم نه یې کړی حاجي صاحب؟ کله کله هم کړی. توجه، خو مسله پکې فرق دا دی زمونږ چې صحابه او صحابیاتو چې کوم ښځه خاوند جنګ کو د هغې ټیسټ میچ او زمونږ فاینل میچونه یي. مونږ خو ته داسې سپلای جګه کړي. توجه، فاطمه او علي چې جګړه وکړه نه علي د کور نه بار خفه شه، ناراض شه. حضرت علي صاحب پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. فاطمه علي څه شو؟ حضور علي ما سره جګړه وکړه، کور نه بار لاړ. پیغمبر اسلام ورپسې لاړ. تاریخ دا منظر ذکر کوي چې یو سخر د زوم تالاش پسې ګرځي، چې کله بیا مون خاوره کې پروت دی لت پت دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم قدم مبارک دغه په خپه کېښود، زور یې ورکړ. ویې فرمیل قم یا ابا تراب. ابا تراب راپورته شه. چې راپورته شه کور ته راوست. یو خو یې فاطمه کېولوله، بل خو یې حضرت علي کېنو. اوس وګوره فیصلې ته څنګه کوې حاجي صاحب؟ ته د جرګې مشر د خلکو فیصلې کې نن دا فیصله لګوه. ما ته توجه وکړه، فیصله به د چا حق کې کوي؟ د لور که د زوم؟ زه سر جواب راکړې. زه د چا حق کې به کوي؟ واوره حاجي صاحب اوس فیصله څنګه وشوه؟ پیله خبره یې لور ته وکړه. فاطمه ټیک ده چې ته زما لور یې، خو چې ته علي نه ما په نکاح کې ورکړې، ته د علي حیا یې، ته د علي عزت یې، ته د علي ناموس یې. فاطمه که علي ستانه ناراضه و محمد رسول الله به ستانه ناراضه وي. فاطمه واوره که ته د علي د اجازت نه بغیر زما کور ته راغلی او ته مړه شوې، محمد رسول الله به ستا جنازه نه کوي. د خاوند مقام یې ورته وښوده، د خاوند مرتبه یې ورته وښودله. نن ورته پښتانه د روټۍ پخولو چل ته به پراټې پخوي، ته ورته د روټو چل ښیي، د کپړو وینځلو چل ورته ښیي، نور هم ورته دا چل ورته وښیه چې خواښې سره به څنګه ژوند تېرې، دا چل ورته وښیه، سخر سره به څنګه ژوند تېرې، دا چل ورته وښیه، خاوند سره به څنګه ژوند تېرې. دا ورته ښیي څوک؟ او ورته ښیي نه به بیا په هغه ګور کې سم درز دروزي تیسری جنګیزي. توجه، او د هغې نه بعد علي ته متوجه شه. علي فاطمه بدعه مني یا بدعه مني. علي فاطمه زما لخت جگر دی، ښا زما جگر گوشه ده، لخت جگر دی. من ازاها فقد ازانی. علي ووره چا چې فاطمه ته تکلیف ورسو ما ته تکلیف ورسو. علي فاطمه مخه پکوه ښا، دا نه چې تا واده وکړو ستا ښځه ستا غلامه نه ده چې ته ورته وې سیټ نه دا به سیټ او چې ته ورته سټین دا به سټیني. دې سره د محبت والا ژوند تېر کا.
ښځه نه د سر نه پیدا ده نه د خپو نه پیدا ده. کوم ځای نه پیدا ده؟ وایي لږ جواب راکړي که نه تاسو څه کوئ؟ زه سوات نه رالم ستړی یم او تاسو ښه دمه یې. کوم ځای نه پیدا ده؟ اوس ووره د سر نه ځکه نه پیدا کوله ویسې نه چې په سر یې سواره کې، د خپو نه ځکه نه پیدا کوله ویسې نه چې د خپو لاندې کې، د ګسې پوښتې نه پیدا ځکه کړه چې ګسه پوښتې زړه ته نږدې ده، وایي چې زړه ته یې را نږدې کړي چې ظلم ونه کړي، ځان نه پیرغون مه جوړوه. که ته نن خاوند او ته زورور یې نو واوره ستا د پاسه یو زورور ذات شته. ته زورور یې، ستا د پاسه زورور ذات شته دی. په سنت طریقه ودونه کوو، خرافات رسومات دا څیزونه پرېږدو.